بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. په مخکې آیتو کې الله سبحانه وتعالی د اسراء او د معراج واقعه په تفصیل سره بیان کړی و. بیا الله سبحانه وتعالی وآتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائیل چې موږ کړی و موسی علیه السلام ته کتاب تورات چې هغه د هدایت ذریعه وه د بني اسرائیل لپاره، چې یعنی د کتاب او د هدایت الهیه چا څه وکړل، اتباع وکړه، هغه الله سبحانه وتعالی څه کړي دي، کامیابه کړي دي، سرخروی کړي دي. او خدا نه خواسته که د الله سبحانه وتعالی د احکاماتو څخه روګرداني وسي، په دغه آیتو کې الله سبحانه وتعالی بیا وایي چې بیا دوی واقعیت پر مخ باندې ذکر کوي چې بیا الله سبحانه وتعالی هغه انعامات ځینې اخیستي دي او بیا الله سبحانه وتعالی په ازمایش کې څه کړي دي، هغه بني اسرائیل دوی واقعیت الله پاک بیانوي چې دوی څه کړي دي، مبتلا کړي دي. وقضینا الی بني اسرائیل فی الکتاب، وقضینا الله پاک فیصله موږ کړې وه او ښکاره کړي وو موږ بني اسرائیل ته فی الکتاب. د کتاب څخه مراد بعضې خلک وایي چې تورات دی، بعضې خلک وایي چې د یحیی علیه السلام د نور انبیا علیهم السلام څه دي، صحیفې دي چې په هغو کې الله سبحانه وتعالی څه کړي دي، ښکاره کړي دي چې بني اسرائیل د الله سبحانه وتعالی د احکاماتو څخه روګرداني کړې ده. نو الله سبحانه وتعالی پر دې باندې بیا نور اقوام بني اسرائیل هغه موحد قوم پاتې سوي دي، لیکن الله سبحانه وتعالی مشرکین پر دې باندې څه کړي دي، مسلطه کړي دي. په دې کې مطلب د بني اسرائیل تاریخ بیانول، د بني اسرائیل په تاریخ باندې ځان پوه کول هغه څه دي، ضروري دي. او دویم شی دا چې قرآن حکیم اگر چې تاریخ کتاب نه وي، لیکن په قرآن حکیم کې الله سبحانه وتعالی ډېر زیات تاریخي واقعات هغه څه کړي دي، بیان کړي دي. په تاریخ متعلق راځي چې دا د قومو څه حافظه یي، صحیح تاریخ څه کوم قوم زده کړه کړې ده، په تاریخ یې ساتلی دي، نظر یې ساتلی دی. انسان متعلق راځي چې د انسان خدای دې نه کړي چې حافظه یې کار پروږ دي، هغه ته بیا موږ مجنون ورته وایو، پاګل ورته وایو، لیونی ورته وایو، عقل اعصاب یې څه کوي، کار نه کوي. دارنګه تاریخ د قومو اجتماعي څه هغه حافظه یي، چې دا کوم تاریخ الله سبحانه وتعالی په دا صورت کې بیانوي. اول خو د قرآن حکیم آغاز اولې 4 رکو بعد الله سبحانه وتعالی بني اسرائیل تاریخ تقریبا په 1 سپاره یا په 3 پاوه دغه کې الله سبحانه وتعالی د بني اسرائیل تاریخ او مسلمانانو مخ ته څه کوي، هغه یږدي. ولې ورته یږدي؟ چې بني اسرائیل ته الله سبحانه وتعالی 1400 کاله نبوت ورکړی، مختلف نبیان په دې کې څه کېدو، مبعوثه کېدل. 4 آسماني کتابونه، په 4 آسماني کتابونو کې 3 آسماني کتابونه، تورات، زبور، انجیل، د 3 سره الله سبحانه وتعالی اوچت ورکړي، بني اسرائیل ته ورکړي. یعنې د بني اسرائیل تاریخ او د مسلمانانو په تاریخ کې ډېر زیات څه دی، هغه مناسبت یو رنګه څه دی موجود دی. بني اسرائیل هم په خپله زمانه کې تر تمام امتو افضل امت هغه څوک، بني اسرائیل الله سبحانه وتعالی څه کړي، پیدا کړي، په زرو نبیان الله پاک رسولي وو، آسماني صحیفې کتابونه یې څه کړي، 1400 کاله نبوت او بعثت په دې کې څه موجود وو. د دې په تاریخ د عروج د زوال څه دی، ډک دی. دغه رنګه د مسلمانانو تاریخ هم د عروج د زوال څه دی، هغه ډک دی. مطلب د دې څخه ښکاره کېږي چې د قرآن حکیم د تاریخ په منځ کې یو ګهره مماثلت او تعلق هغه څه دی، موجود دی. که د قرآن فهمي باندې سړی ځان پوه کوي، هغه به د تاریخ سره هم څه موجود دی، مناسبت تعلق یې څه هغه موجود دی. مطلب د بني اسرائیل 6 واقعیت داسې شته چې الله سبحانه وتعالی د عروج بعد سخت زوال سره دې څه کړي دي. په تاریخ کې 6 داسې واقعیت شته چې د عروج بعد الله سبحانه وتعالی پر دې زوال راوستلی، زوال بعد یې برته څه راوستلی دي، عروج باندې راوستلی دي. لیکن الله سبحانه وتعالی دلته صرف په 2 واقعیت په داسې صورت کې څه کوي، هغه بیانوي. مطلب هغه په تفصیل سره مخ ته راځي. وقضینا الی بني اسرائیل، او ښکاره کوي واضح انداز باندې الله سبحانه وتعالی او بني اسرائیل ته یو فیصله وکړل دې متعلق، یا وروښول ودې ته فی الکتاب، په تورات کې لتفسدن فی الارض مرتين، چې دوی به پر مځکه باندې فساد برپا کوي، څه واره 2 واره، ولتعلن علوا کبیرا، او 2 واره به ډېرې زیاته څه کوي، هغه سرکشي به کوي، سرکشي به کوي. مطلب یو داسې حالت راغلی وو چې الله سبحانه وتعالی جالوت پر دې باندې څه کوي، مسلط کوي. بیا الله سبحانه وتعالی د داود علیه السلام په ذریعه باندې جالوت څه کوي، قتل یې کوي. دا ازمایش الله پاک څه کوي، جنلي کوي. دویمه غټه واقعه چې پر دې باندې راځي،
هغه د بابل نینوا چې ورته وایي په تاریخ کې کلدانیان ورته وایي چې دا د عراق په مضافات کې سو هغه آبادو چې بني اسرائیل نافرمانیان وکړي. الله سبحانه وتعالی د بابل نینوا چې غټ تهذیبي مرکز پد سوی دغه څخه الله سبحانه وتعالی بخت نصر پر دې باندې مسلطه کوي. بخت نصر داسې مسلطه کوي چې سلیمان علیه السلام د جنات په ذریعه باندې د کوم هیکل سلیمانی عبادتګاه معبد جوړ کړی دایم تخت ته راچکي او بني اسرائیل سکو خلک یې ورقتل کړل، زنان او ماشومان یې سکو قیدیان یې بوتو. هغه په بابل نینوا کې غلامان سکو هغه جوړ کو او د تورات حافظ هم نه پرېښوي. تورات یې ور وسوځي او هیکل اسلامي دا یې څکل دا یې ور ختم کړل او د دین نسل کشي ور وکړل. د تورات حافظ هم د دې سرسوس هغه نه سو پیدا. بیا الله سبحانه وتعالی د حالانکې دغه چې و دا څوک و بني اسرائیل چې دا موحدین و او دغه چې کوم و بني اسرائیل موحدین او دا چې دا څو مشرک و مجوسی و. نو د قرآن په تاریخ دا ثابت کیږي چې دا هم کېدای شي چې د موحدین اهل ایمان د الله سبحانه وتعالی څه وکړي نافرماني وکړي. الله سبحانه وتعالی په مشرکینو باندې دوی څه کوي پر دې باندې عذاب او ازمایش ابتلا څه کوي هغه راولي. دا ګره تاریخ په دغه باندې ډک دی. دویمه چې بیا پر دې باندې ازمایش ابتلا راځي هغه رومي بادشاهان پر راولي. هغه بیا د تسلیس او د شرک سي ښکاري. بني اسرائیل مطلب موحد قوم یا الله پاک یو مشرک قوم څه کوي پر مسلط کوي. دغه تاریخ پر مخ باندې راولي. شمال د بني اسرائیل تاریخ او د مسلمانانو تاریخ منځ کې سسته مماثلت هغه سست دی موجود دی. پر مسلمانانو نیم الله سبحانه وتعالی اول وار څوک مسلط کړي دي صلیبي عیسایان الله پاک څه کړي دي مسلط کړي دي. مسلمانانو عروج خاتمه شوې ده. دویمه را تاتاریان الله پاک څه کړي دي پر مسلط کړي دي. بیا په دغه تاتاریان کې الله سبحانه وتعالی د عربو عروج په دې ختم سو، لیکن الله سبحانه وتعالی دې د ایمان سره څه کو په ایمان مشرف کو په ایمان څه کو ښایسته کو. بیا چې دا کوم سلجوق دي که صفویان دي که تیموریان دي الله پاک دې په نسلو کې څه کو پیدا کو. الله پاک ترک ته څه ورکړي عروج یې څه کوي ور نصیب کړي. نو د بني اسرائیل د دوی واقعیت یو وار د بخت نصر په ذریعه باندې الله سبحانه وتعالی پر دې باندې سره راوستي عذاب راوستي. دویم مره بیا مخ ته راځي هغه وروسته بیان کو. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. نو چې فاذا جاء وعد اولاهما چې راله دا دوه وعدو څخه اوله وعده بعثنا عليكم عبادا لنا الله سبحانه وتعالی راواستول پر دې باندې عبادا لنا خپل بندگان څوک دي؟ الله سبحانه وتعالی و بخت نصر ته د خپل بنده څه کړی دي هغه نسبت ورته کړی. په دې کې مسلمانانو لپاره سسته ډېر غټ عبرت هغه څه دی موجود دی. موحد هم د الله بنده دی، مشرک هم د الله څه دی بنده دی. که موحد د الله د اطاعت عبادت د حقوق الله د حقوق العباد څخه څه وکړي روګرداني وکړي الله سبحانه وتعالی په دنیا کې عذاب راولي. الله سبحانه وتعالی ضابطه او قانون دادی چې الله سبحانه وتعالی عذاب خپل نه راولي. الله سبحانه وتعالی د مخلوق په ذریعه راولي. په مخلوق کې هغه یو مشرک بنده هم د الله سبحانه وتعالی څه کېدای شي هغه کېدای شي. لکه په مسلمانانو باندې الله سبحانه وتعالی هلاکو خان چنګیز خان څوک مسلط کړل د بغداد څه کې تخت تاراج کې پر دې باندې الله سبحانه وتعالی مودي موحدین الله سبحانه وتعالی یو مشرک څه کې پر مسلط کې. دلته د بعث نه توري چې راغلي دي هغه بعثت دوه قسمه دي. یو بعثت تشریعي دي چې هغه انبیاء علیهم السلام الله پاک څه کې راستي. یو بعثت څه دي تکوینی دي. بعثت مراد کوم دي؟ بعثت تکوینی دي. نو فاذا جاء وعد اولاهما چې راله هغه اولنی وعده د الله سبحانه وتعالی بعثنا علیکم عبادا لنا راواستوی پر تی باندې زموږ یو بنده چې هغه څوک د بابل د نینوا بخت نصر ولی بأس شدید چې هغه په جنګ جدل کې سو سخت فجاسوا خلال الديار هغه داخل سستی د شارو د کورو په منځ کې انداسې الله پاک عذاب په دې باندې راوستي چې هغه نه د مال نه د عزت نه د ابرو د یو شي خیال څه کوي هغه نه وساتي. د هیکل سلیمانی متعلق راځي چې الله سبحانه وتعالی جنات د سلیمان ابن داود علیه السلام څه کوي
هغه ته ورمسخره کړل او د دې هیکل سلیماني تعمیر چې سوی هغه یې په سونې په چاندي په جواهراتو په دې باندې څه کړی هغه یې کړی او دا بخت نصر دا څه کوي وینړوي دا کم سونې جواهرات د ګر چی راوړل بابل نینوا دلته راوستل دې ګر سکو غلامان کو برته الله سبحانه وتعالی د فارس دا دارای اول سایرس چورته وای دا تعالی پاک توفیق ورکړي چې هغه برته بابل نینوا قبضه کړه او بن اسرائیل سکو آزاد کو دا واقع پیښ شوی د عیسی علیه السلام څخه 1580 کاله مخکې څو کاله مخکې 1580 کاله مخکې چې عیسی علیه السلام بعثت کړي ولادت یې کړي دغه څخه مخکې دا واقع پیښ شوی ده برته بن اسرائیل د الله سبحانه وتعالی د عذاب د گرفت خلاص برته دی رالو چیرې شام لرالو فلسطین لرالو برته خپل عبادت خانه چې واغې څه کړ هغه آباد کړ وکانه وعدا مفعولا د الله سبحانه وتعالی وعده و د بني اسرائیل دا به څه کېدل ثم رددنا لكم الكرة عليهم برته الله سبحانه وتعالی راوګرځول ستیوار پر دی باندې هغه صورت څنګه پیښ چې دارای اول سایرس راولاړ سو بابل نینوا بخت نصر نینوا ته څور کې شکست ورکړي پر هغه باندې قابض سو بن اسرائیل سوک آزاد کو بیا الله پاک پر دی باندې فراخي او فراوانی راوستل و امددناکم باموال وبنین الله پاک ستاسو مدد وکړي په سره په مالو سره او په سره په اولادو سره وجعلناکم اکثر نفیرا الله سبحانه وتعالی ته اکثر سو ګرځولس ستې آبادی څه کړل هغه ځل کړی ته عددي طاقت پر تری څه کړل هغه در نصیب کړل صحیح نو داغه تاریخ د بنی اسرائیل کوم تاریخ پات سوی د اسلام موجوده تاریخ هم څه دی هغه داغه دی ان احسنتم لانفسکم الله سي اطاعت عبادت محتاج نه دی تاریخ څه کیږي پای ګرځي ان احسنتم لانفسکم کله الله طاعت عبادت وکي دا طاعت عبادت د خپل ځان سره څه دی احسان دی بنا ساتم فلها او کتی څه وکي الله د طاعت د عبادت څخه د انبیاء علیهم السلام د آسماني کتابو د پیغام بس وکي روګردانی وکي د دې وبالم پرتی بن څه کیږي هغه راځي الله پاک زوال ور کړیو زوال به الله پاک ورکی عروج ورکی برته دی هغه نفرمانی کوله اول زوال چې الله پاک ور کړیو هغه د موسی علیه السلام د شریعت د خلاف ورزي د وجه الله سبحانه وتعالی پر دې بن څوک دا کی وصلت کی بخت نصر څکی وصلت کی دا دوه مر چې عذاب الله سبحانه وتعالی راوستل دي هغه د عیسی علیه السلام د ولادت څخه اویا کاله بعد هغه د شریعت موسوي اول عذاب راغلی دویم عذاب د شریعت عیسوي عیسی علیه السلام د بنی اسرائیل څو نبی چې د عیسی علیه السلام مخالفت دی وکي الله سبحانه وتعالی اویا کاله بعد پر دې باندې دویم عذاب راوستي د چا په شکل کې راوستي د رومیانو په شکل کې راوستي ټایټس ورته وایي اردو کې موږ طاووس ورته وایي څه ورته وایي او هغه انګریزي کې ټایټس لیکي دا رومي سو بادشاه د الله سبحانه وتعالی پر دې باندې څه هغه مسلط کی څو کاله بعد د عیسی علیه السلام چې د قتل سو کل اراده وکړ مخالفت وکړي الله سبحانه وتعالی بیا کاله بعد ټایټس پر دې څه هغه مسلط کی بیا جواد الاخرته چې بیا رااله دویمه وعده د الله سبحانه وتعالی یسوء وجوهکم چې پریشان کی مخونه د دې مطلب د مخ چې دی د پرسنالټي د پیچان څه ده یو ذریعہ ده چې دوی مر الله سبحانه وتعالی ټاټس پر دې څه کی مسلط کی یسوء وجوهکم چې دې مخونه څه کی ور بګاړ کې خراب کی وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره او چې داخل چیرې په مسجد کې كما دخلوه اول مره لکه څنګه چې بخت نصر اول ورسه سوی داخله سوی چې کوم مظالم بخت نصر دغه باندې کړیو پر بنی اسرائیل باندې کړیو دغه رنګ مظالم دوی مر چاپروک ټایټس پروک هغه هیره جواهرات سونی دوی مر تعمیر د بیت المقدس سوی وو تعمیر هم سکی ختم کی هغه هیره جواهرات
موجوده چې کوم ویټیکن دی د روم څه دی مرکز دی کنیسه ذهبیه ورته وایي هغه یې ګرده څوک منتقله کړل تر اوسه هلته څه دي موجود دي دا په قرب قیامت کې به الله سبحانه وتعالی د مهدي علیه السلام څه کوي بعثت به کوي مهدي علیه السلام برته هغه هیرې جواهرات کوم شان دي د بیت المقدس وړي دي چا وړي دي رومي عیسایان وړي دي هغه ورته چیرې راوړي رومیان وړي دي هغه ورته چیرې راوړي بیت المقدس برته څه کوي هغه راوړي وليتبروا ما علوا تتبيرا دي داخل سبم بیت المقدس کې وليتبروا هلاك بربادكم ما علوا تتبيرا چې کوم شی باندې دی قدرت غلبه حاصله کړه هغه ګرشان دي څوک هغه هلاک نو بني اسرائیل په تاریخ کې شپږ واره دي څه کړي دي الله سبحانه وتعالی عروج زوال کړی دي خلک څه کړي پر مسلط کړي دي هغه جالوت هم هغه بخت نصر هم هغه د تیطاوس هم هغه نور کسان هم هغه په ذریعه الله پاک دې څه کړي الله کړي دغه تاریخ د مسلمانانو هم دی چې مسلمانان الله سبحانه وتعالی د احکامات څه کړي خلاف ورزي کړي ده الله سبحانه وتعالی صلیبي عیسایان پر دې څه کړي دي مسلط کړي دي الله سبحانه وتعالی پر دې باندې علاقو خان چنګیز خان څه کړي دي مسلط کړي دي په دې سره دا یو ضابطه ښکاره سوه چې الله پر موحد قوم باندې الله سبحانه وتعالی مشرک قوم څه کوي هغه مسلط کوي شي موجوده زمانه کې هم د دې تطبیق کوم راواخلو د عربو په کروڑو آبادي ده په هغه مقابله کې اسرائیل په لکو څه ده آبادي ده عرب تعالی پاک هر وسایل طاقت او قدرت څخه کړی دی هغه ورکړی لیکن الله سبحانه وتعالی د احکامات د خلاف ورزي کړی ده الله سبحانه وتعالی پر دې باندې هغه کثرت سره هغه مغضوب علیهم هغه قوم چې هغه د دنیا حقیر او ذلیل څه دی هغه قوم دی الله سبحانه وتعالی پر دې څه کړی مسلط کړی دی دیګر څه کړی دی پریشان کړی دی چې هغه رنګ قوم چې هغه په یورپ کې ژوند وس کولای لیکن چې الله پاک د مسلمانانو لپاره د عبرت یو سامان جوړوي هغه را لګرل تاسو آباد سو 1917 کې 48 کې ریاست پیدا کی په 66 کې نور استحکام تاسو ورته ملاوس دا هغه بعد چې په مشرقي پاریس ورته وایي پاریس نه د ترکیه مشرقي سنټرل مشرقي وستانه دته فاریس نه سنټرل ایشیا نه میډل ایست مشرقي وستا ورته وایي په وستا کې کم طاقتونو لکه د عراق رنګ طاقت هغه څه کې ټارګټ کې هټ کې گزارې کې وینړوي ختم کې موجوده په ایران کې کوم صورتحال روان دي دغه بل یو وجه نه ده هغه وجه دغه د 13 حالیه جنگ کې ایران کې دا طاقت کیپبلیټي د ښکارا سپک چې دی اسرائیل ټکوي اسرائیل کار څه کوي هغه ور کوي پس شپږ میاشتې بعد کال بعد هغه سزا چاته ملوي کوم سزا چې عراق ته ملوي شي هغه سزا چاته ملوي ایران ته ملوي شي پات مصر یو غټ ملک په مصر کې شلو کلو څخه علي سیسی بنامه جنرال تکشنول دی هغه د امریکای یو رنګ پپیټ څه دی حکمران دی هغه څه نسته ترټو خطر نسته نو هغه وجه څه ده چې مسلمانانو د الله د احکام څخه څه وکړه روګردانی وکړه الله سبحانه وتعالی مغضوب علیهم کوم چې الله غضب دی پر کوم قوم باندې هغه کښنه کوم الله پاک مسلمانانو ته څه کړل بلای کړه لکه په بني اسرائیل باندې دغه تاریخ بار بار دورا شوی وليتبروا دی به هلاکول ما علو تتبیرا پر کوم شی باندې قدرت غلبه څه کړل هغه پیدا کړل دوه واره خو دې سره دا پیښ شوی دریم واره بیا د پر دې باندې هلاکت بربادي راغلی شپږ واره راغلی د ومره بیا په دوه واره خو یو د موسی علیه السلام شریعت موسوی په مخالفت کې عذاب الله پاک پر راغلی دویم واره چې عذاب راغلی هغه د شریعت عیسوی مخالفت کې راغلی دریم واره چې عذاب راغلی هغه د شریعت محمدي مخالفت کې الله سبحانه وتعالی پر دې سره راوستلی دي عذاب راوستلی په عرب کې درې غټ قبیلې پرتې بنو نذیر بنو قریظه بنو قینقاع چې دې طاقت هم درلود دي وسایل هم درلودو هر اسباب دې سره څو میسرو شریعت محمدي مخالفت چې دی وکړي الله سبحانه وتعالی مسلمانانو ته دون طاقت ورکړي چې دی قتل کی قید کی او څه کی جلا وطن کی الله سبحانه وتعالی ورته وایي عسى ربكم ان يرحمكم چې ممکن ده چې الله سبحانه وتعالی پر دې باندې څه وکړي هغه رحم وکړي که تعالی د اطاعت او عبادت لار دې څه کړي اختیار کړي وإن
عدتم عدنا. کتیر اولاد سي د جالوت د عذاب الله خلاص کاس، د بخت نصر د عذاب الله پاک څه کاس خلاص کاس، د ټایټس د عذاب الله پاک څه کاس خلاص کاس. تاریخ دغه دی ان عدتم عدنا. دا بل نبی راغلی دی که د شریعت موسوي د شریعت اسوي رنګ د دې مخالفت نتی وکي عدنا دغه تاریخ مرسکل دوراو. الله سبحانه وتعالى دغه تاریخ دورا کی بني اسرائیل د جزیره عرب څخه سوس یا قید سو یا قتل سو یا سوسو یا جلا وطن سو. ان تنصروا الله ينصركم. مسلمانان هم دغه بني اسرائیل دا ټیسټ کیس بار بار الله سبحانه وتعالى مسلمانان مخ ته ولېږدي. دغه د پریږدي چې بني اسرائیل څه کړي و هغه وسره سوي وو. تی څه کول تی سره به هغه کېږي. که د الله اطاعت عبادت لارې ورتلول پر دنیا به الله پاک تی څه درکړي غلبه درکړي. پر مسلمانان باندې نوې غلبه چې راغلې ده هغه د تاتاریان نه ده، هغه د رومیانو نه ده. نوې غلبه هغه د چا ده؟ د یورپ ده، هغه د امریکې ده. چې مسلمانانو ایشیا او افریقا کې څه مسلمانان ملک کړي دا دوی راولاړ شو. اول د سپین پرتګال، دویم فرانس او جرمني، دریم برطانیه پسې راغله او نیدرلینډ دا کولونیل پاور دی. دا سره څه کیږي حصې بخوري کېږي ګر دنیا. فاریش چې کوم ملکونه انډونیشیا او ملایشیا هغه نیدرلینډ ډچ ورته وایي هغو څوک قبضه کړو. ایشیا ګرده برطانیه څه کله قبضه کړل، افریقا ګرده فرانس څه کله هغه قبضه کړه. چې د هغو زوال راغلی د نیدرلینډ د فرانس د برطانیه زوال راغلی نوي طاقتونه روس امریکا له پاک پر مسلمانانو څوک هغه مسلط که مسلمانان دغه کنډیشن روان نه اوس به چاینا او روس به الله پاک بیا ورته څه کړي مسلط وي. او که مسلمانان د الله اطاعت او عبادت لار اختیار کړي ورته به الله سبحانه وتعالی ان تنصروا الله ينصركم پر ګر دنیا به الله سبحانه وتعالی ورته څه ورکړي هغه غلبه ورکړي. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الله سبحانه وتعالی د جهنم د کافرانو لپاره څه جوړ کړی دي؟ قیدخانه جوړ کړی دي. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. الته يهود بن اسرائيل ته ویلي چې آتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل. چې مرتي ته موسی علیه السلام کتاب ورکړی دی هغه د هدایت سامان دی پاک د بني اسرائیل لپاره. دلته الله پاک چې وس خیر امت چې هغه امت محمدي دی هغه د پر الله پاک وایي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. چې دا قرآن دی چې هغه د دې لارې ته هدایت کوي چې هغه څه ده؟ سیده لاره ده. ويبشر المؤمنین او مسلمانانو لپاره د خوشخبري څه ده؟ ذریعه ده. کوم مسلمانان الذين يعملون الصالحات چې هغه څه کوي عمل صالح کوي ان لهم اجرا كبيرا د دې لپاره څه دی؟ غټ اجر. وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما. تتمول مال يهود هغه اهل کتاب او هغه موحدینو صحیح دي لیکن په هغو کې د یو عقیدې ډېر زیاته کمی هغه راغله. هغه عقیده دنیا پرستي کښې انسان مبتلا سي، په ماده پرستي کښې انسان څه سي مبتلا سي. د هغه بای پروډکټ دا دی چې آخرت ته د څه سي هغه ویر سي. د یهودو چې تورات تحریف کړی په هغه کې د تورات کې د آخرت د عقیده آخرت ډېر زیات کم څه سته هغه ذکر سته. هغه وجه څه ده چې په دنیا پرستي کې د څه سو مبتلا سو. چار ځای د آخرت ذکر راتلی هغه د څه کړی دی؟ محاربه کړی دی، ویر کړی دی. وان الذين لا يؤمنون بالاخره هغه خلک مراجعین یهود دي چې پر آخرت باندې څه نه لري ایمان نه لري. اعتدنا لهم عذابا الیما. الله سبحانه وتعالی دې لپاره دردناک عذاب څه کړی دی هغه تیار کړی. الله تعالی دې ما ته او تاسو ټول ته پر دا ویلو او رجل د عمل توفیق نصیب